أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوزؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوه لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توزأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في شانه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق علیه. دا درې حدیث دی وخت کې ما ولوستل په دې کې یو خبره خو حضرت عبدالله ابن عمرو هغه وضاحت کړی دی او دویم چې دی نو حضرت مغیره بن شعبه او دریم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها. حضرت عبدالله ابن عمرو فرمایي چې مونږ یو ځلې د مکې نه مدینې طرف ته را روانو یا د فتح مکې په موقع یا د حجة الوداع په موقع باندې یا په بله موقع باندې د مکې نه مدینې طرف ته را روانو خو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې شریک وو. نو څه خلک چې کله خپل منزل ته نږدې شي نو تادي وکړي زر زر لاړ شي او څه خلک چې نو هغه سلو اینډ سټډي په بنیاد باندې را رواني په قلاره قلاره په خپل چال باندې را رواني. ځوانان لکان اکثر چې کله خپل منزل وویني نو زر منډه وهي هلته کې ځان رسوي. نو دې ځوانانو مخکې را منډې ووالې او کوم ځای کې چینه وه نو چینې ته یې ځان را ورساو ځکه د مانځه ټایم ووایي چې زر زر اودس وو. نو سړی چې زر زر د بل نه مخکې کېږي نو اودس زر زر کوي. نو دا عبدالله ابن عمر فرمایي چې ملګرو اودسونه وکړه نو زر زر یې اودس کړه. نو دی وایي مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره را روانو را ورسېدو ورته چې رالو مونږ وکته چې اودسونه هلکانو څنګه کړي دي. نو د هلکانو دا پړکي چې وو دا نیم نیم وچ وو او دا په ژمي کې لازمن کېږي او په اوړي کې ډېر نه وي. په ژمي کې لا خپې ومږې نو دا اوبه ورته نه ننوځي سمې. نو دی وایي چې د دې دا پوندې چې وې نو په دې کې یا په دې پړکو کې بعض ځایونه چې ول دا وچ ښکارېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویې چې د دې وچو پوندو د لاسه به جهنم ته دی. د وچو پوندو د لاسه ویل للعقاب من النار د دې وچو پوندو د وجې نه د اور کې چې کوم ویل نومې کنده ده هغه به ستاسو دپاره یعنی کم خلک چې هغه مونځ کوي هم خو داسې صحیح نه کړی نو دا دونه لوی ګناه ده چې د دې په وجه باندې د تباهۍ کندې ته به سړی غورځېږي. د دې الفاظو نه یو دوه درې خبرې چې دي نو هغه ذهن ته په اسانۍ باندې راځي چې سړی لږ ذهن پې دغه کوي دا خبرې کوي ورباندې خبرې. یوه خبره خدا چې ګورئ پوندې انزل په کار دی د باندې مسه نه ده لکه څنګه چې شیعګان کوي. شیعګان وایي د قرآن آیت دی چې اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. د په مسه پسې د خپې ذکر دی نو مسه په سر باندې لاس راښکودل دي نو دغه شان په خپو هم لاس راښکودل پوره دي. نو اولنۍ خبره خو دې دا معلومه شو چې ګورئ پوندې انزل دي د خپو وظیفه چې ده نو هغه انزل دی هغه مسه کول نه دی او د سر وظیفه چې ده نو هغه مسه کول دی. یوه خبره ته دا معلومه شوه. دویمه خبره ته دا معلومه شوه چې که یو ځای ته د مشر څخه کشران رواني
نو مخکې کېدی شي دي که نه شي دي مخکې کېدی نو وایي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی خو چې د عبادت خبره نه ده خپل منزل ته راورسېدل نو هغه د ځوانان د هغه نه مخکې هم رالل نو په بعضې موقع کې که واړه د مشران نه مخکې منډې کړي او ځان ورسوي کشران نو دا به قابل ګریب خبره نه وي درېیمه خبره چې ده نو هغه دا ده چې خپل کشرانو کې سړی کومه غلطي وویني کمزوري وویني نو فوراً د هغې ګریب پکار دی هسې نه چې سړی وایي په تندر یې مه وله د هغه داسې داسې وکړه څنګه چې زموږ عام عادات او روایات دي نو موږ اړولې موږ او میندې چې نو هغې ته د خپل زوی سم زغه ورته ښکاري د خپل بچی دی وایي ګنې که یوازې د ما دا بچی دی او د نورو ښځو دا چېرته ورغومي دي او یا چې کوم دی ګډوړي دي نو پردی بچي ته کنځلې هم کوه خیرې هم کوه وهل هم کوه او خپل بچی به پړسېږي او دغه کېږي به دا ورته نه وایي چې پاسه لمونځ وکړه یا سبق ووایه یا چې کوم دی نو چېرته اور لګېدلی و هغې خدمت وکړه یا بل څوک انسان دی د هغه ته ضرورت دی د خدمت دا خدمت وکړه نو که څوک ورته وایي چې وکړه نو وایي دا لا وړوکی دی نو هغه دی چې کله د ماشومانو یا د کشرانو معمولی غلطي محسوس کې نو فوراً به په هغې باندې ګریب کې ورنه بیا به دا د هغه عادت جوړ شي بیا به یې نه شي کولی نو په دې وجه باندې خپل کشران چې دي نو دا فوراً د هغې ګریب پکار دی البته که کومه خبره د هغې نیکي ښه خوی په کشرانو کې وویني نو د هغې حوصله افزایي پکار ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه درې موقعو کې داسې ویلي پلانی ډېر خالق دی خو که دا کار یې کولی لکه د عبدالله ابن عمر مطابق وایي رضی الله عنه چې عبدالله ابن عمر ډېر تکړه هلک دی خو چا تعجد نشي کولی چې دا یې کولی د ده مقابله چا نشوه کولی نو دغه شانې په ښه والي باندې خپل کشر ته تحسین ورکول او په کمزورۍ باندې د هغه نیوکړه کول دا د دې حدیث نه معلومه شوه نو عن عبدالله ابن عمر د عبدالله ابن عمر نه روایت دی قال دی وی رجعنا من واپس رالو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره من مکه ته د مکې نه الی المدینه مدینې ته حتی تر دې اذا کله چې کنا رالو منګه بما ان د اوبو ځای ته بالطریق په لار یعنې چینې ته راورسېدو نو تعجل قوم زر زر رال یو ګروپ عند العصر د مازدیګر لمانځه په ټیم کې فتوزؤون هغې اودس وکړو وهم عجال او په عجلت کې اودس وکړو زر زر یې وکړو فانتهینا الیهم راورسېدو د هغې خواله واعقابهم او د هغې دا پوندې چې وې تلوه دا ځلېدلې لم یمسها الماء اوبو ته نه وې رسېدلې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ویل للاعقاب من النار تبعی ده د هغې پوندو دپاره د پوندو چې هغه به لویږي اور ته اسبغ الوضو یا اسبغ الوضو خپل اودس پوره کوئ چې کم ځګونو پورې الله تعالی ویلي دي وارجلکم الی الکعبین د هغې پورې پوره خپل تسلي کوئ چې تاسو اودس وکړو اودس هم صحیح وکړو نو الله پاسئ دغه شانې حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه هغه یوه بله مسله په دې اودس کې یوه مسله بله راځي هغه د هغې به وضاحت کوي هغه دا چې ګوره دلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې پوندې به وچې نه ساتي یعنې خپې به یینځي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خپې اډو لیندلې نه وي هسې لاس یې پراخ کولي نو دا کومه موقع وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه وی حضرت مغیره وی دا هغه موقع وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس په ټیم کې جرابې به ورته ووایو یا موزې ورته ووایو دا یې اغوستې وې نو بیرته د اودس په ټیم کې بیا موزې ونه ایستې او چې د خپو د انځلو ټیم راغی په موضوع باندې مسه وکړه معلومه شوه چې په موضوع باندې مسه کول د چې کله سړي په اودس کې اغوستي ښه بعضې خلک تپوس وکړي یاره جي په جرابو مسه کېږي که نه یا په دغه باندې په موضوع باندې مسه کېږي که نه کېږي نو د هغې طریقه دا ده ښه څو ورځې مخکې په سکول کې د مټې یو 15 هلکانو په جرابو باندې اودس کړو ما ته تپوس وکړو چې هلکه دا هم څنګه ته خو چې سهار سکول ته راتلې تا خو د سهار لمونځ نه دی کړی مطلب دا دی چې دا جرابې خو تا په پلیتې باندې اغوستې وې نو څنګه دې پې مسه وکړه نو هغه وایي جي بس اغوستې مو چې سکول ته راتلم په هغه ټایم کې واغوستې که نه نو ما یې دا دې پې څونه کړي نو ویل ډېر وخت مې پې کړی نو ګوره هغه څه چل وشو بیا چې مو د نورو هلکانو نه تپوسونه وکړل نو په 95 کسانو کې 45 کسانو دغه شانې اودس کړو چا پکې په بوټانو باندې لاس راښکو دي مې بوټان دې څه کړل اوس مې مانځه ته ایستلي دي نو ګوره د
په جرابې او که موزه چې کوم مضبوطې جرابې دي یا دا چې موزه ده نو د هغې دپاره شرط دا دی چې دا به اول د اودس په ټیم کې واغوندي د اودس په ټیم کې چې دی اغوستي د هغې نه وروسته بیا که فرض که په دویم ځل د اودس کولو ضرورت راغی نو د دویم اودس په ټیم کې په هغې باندې مسه وکړه خو که دا دې د خپو نه ووته بس اودس مات شو نو چې پوی ورباندې نشي نو دقه د ویلو للعقاب من النار نو حضرت مغیره بن شعبه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې هم مسه کړې وه او دویم زمونږ خدا په کول دا لرې کېږي د اودس په ټیم کې یا ټوپۍ ده دا لرې کېږي خو کله چې سړي پټکې والی نو پټکې دا سر یې پکې خسم تړلی مضبوطي پکې نو چې په پټکي باندې سړی لاس راکاږي څنګه چې په موضوع باندې لاس راکاږي نو وایي دا په د اودس کېږي که نه کېږي مسه یې وشوه که نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي نه سر یې ویلی پټکی نه دی ویلی لهذا په سر باندې به لاس راکاږي او سر چې دی نو دا د دې نه واله د یختو پورې دې ته سر ورته وایي نو هغه وایي پټکی به لرې کې او کم از کم په دونه ځای باندې به لاس راکاږي چې دا تندی ته نو ځکه ناسیه لفظ پکې راغلی ناسیه دقو نه ځای ته وایي نو چې دونه ځای سړی مسه کي د یختو بس او هغې وشوه مسه یې وشوه نور علما کرام چې کوم جمهور علما دي هغې وایي چې پټکی چې دی دا د سر څه شي بیا نو که په پټکي باندې دغه شان د پاسه لاس راکول نو په دې باندې حضرت مغیره وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په پټکي باندې هم مسه کړې وه او بناسیته په تندي باندې هم کړې وه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول نقل کوو عن المغیره د حضرت مغیره بن شعبه روایت دی قال دی وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم توضأ او دسو کو په مسحه نو مسح وکړه بناسیته په خپل تندي باندې یعنې په څلورمه سر باندې وعلى العمامه او په عمامه باندې یعنې په پټکي باندې وعلى الخفین او په موضوع باندې درېمه مسله په دې حدیثو کې چې کومه ذکر ده نو هغه حضرت عایشه فرمایي رضی الله عنها دلته یو تنو د ګس طرف نه ده ساده راچېلی کم یې ووهه دې خو وګورئ دې کې دا تڼۍ په کم بټه په کم ځای کې ده په دې ښۍ کې ده که په ګس کې ده تڼۍ په کم کې ده او پټه په کم کې ده ګس کې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با حضرت عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کوشش کاو چې کم ښه کار دی چې دا په ښی لاس حتی دا رسول الله حضرت عایشه فرمایي رضی الله عنها چې کله به اودس کاو نو د اودس په ټیم کې به اول ښی لاس وینځو ښی پینځله ښی طرف به اول مخکې کو او دا خو لا پرېږدوه چې کله به یخته اړېل که نه نو دا ګمن به هم اول ښی طرف ته واله دغه شانې دغه خو لا پرېږدوه چې سپلۍ به پخپو کولې نو هم اول به ښی سپلۍ پخپو کوله داسې پسې زه هر کار مثلا پرتوګ اغوندې کمیس اغوندې نستوړی دی هر څیز چې دی نو ښی طرف چې به دی دا به یې مخکې کوو نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک و که سړی په دې وجه باندې دا کوي چې یاره زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ښی طرف باندې دا کول ښی طرف به اول مخکې کوو او په دې مینه سره دا کار وکړو نو دا یو سنت ژوند دی یو دا چې هسې سړي چېرته وکړو نو دغه نه په دې نیت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت اظهار دی نو حضرت عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده قالت هغه وایي کان نبی صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب التیمن ښی طرفوالی به خوښ و ښی طرفوالی به خوښ و حتی دا چې چېرته به چاله څه ورکول که نه نو هم ښی طرف والا به اول ورکول نو په دغه شان په لارې چې به تو نو د لارې به په ښی طرف باندې تو دا هغه ټول نو کان نبی صلی الله علیه وسلم و نبی صلی الله علیه وسلم یحب التیمن په ښی لاس باندې به کار خوښه و زمونږ قدرتي که تاسو فکر کړی مونږ چې کله څه کار کوو زمونږ دا ګس لاس مخکې کېږي ځکه شیطان دا مات کوي او تاسو چې کله په کور کې بیا خپل میندې خویندې وګورئ نو هغې هم هر څیز په ګسې لاس باندې راغلي خو رسول الله حضرت عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کار په کم لاس باندې کول غوښته په ښی لاس باندې به خوښ چې دا په ښی لاس مثلا زنانه دي پتیله رالي نو په ښی لاس یې راولي شروع کې نو غوغا رالوشي نو په ښی لاس باندې راکړه دغه شانې وړه چې هغه کې نو په ښی لاس باندې ولس راواخله دغه شانې چې بچي له یا چال په کور کې بل مشر کشر له خوبه ورکوي په ښی لاس یې ول ورکړه ته په خپله اوبس کې په ښی لاس یې وکړه ته په خپله خوراک کې په ښی لاس باندې وکړه لیکل کې په ښی لاس یې وکړه هر کار په ښی لاس باندې سوا د سپایې نه چې د سپایې دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم کین لاس استعمالو کوي کین طرف
نو کان النبی صلی الله علیه وسلم و نبی صلی الله علیه وسلم یحب التیمنا اغب خو خیواله مستطاع ثونه چې به وسو هو که سړی په ګسی لاس باندې شیک کارو کو نو ګناګاریږي په نه چې ګنی ګنای وکړه خو په خی لاس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت په خی لاسو نو چې په خی لاس چا وکړو نو یو سنت راځوندې کو نو به موږ کې زموږ استاد الله دی وبخي مولانا یوسف صاحب هغه به یو ته وی پي سره د پچو او یو ته وی پي سره د کوچو نو چې په خی لاس دا کار نه وکړو نو پي اموس کا او سره دغه موس کا دا سو ته وی دا هغه پیروي وسام کو او چې په ګسی لاس یو کو نو په هو خړل خو پچ مچ پکې وا نه دغه خونه نو نو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب التیمنا اغبت خی ترپواله به خو مستطاع سونه چې به کولای شو پیشانه په خپل حالت کله ټول کې پی طهوره په خپل او د غسل په خپل صفای کې به هم دغه خیال ساتو وترجله یعنی په خپل او د غسل کې به هم د خی طرف اول خیال ساتو وترجله او په غمنس کولو کې به هم د خی طرف خیال ساتو وتنعله او په پیزار په خپل کولو کې به هم د خی طرف اول خیال ساتو چې په دې باندې دا کارو کې متفقون علیه دا حدیث بخاری مسلم داړو حدیث کتابونو کې نقل دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب